سلامونه نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو کتونکو نصر الله خټک یم ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو د خپل چینل تنګي نیوز سره برای راست حاضر شوم. قدرمنو کتونکو تاسو به بل ورځ لیدلی چې په تنګي نیوز باندې یو بریکینګ نیوز راغلی او هغه بریکینګ نیوز یو هغه د تنګي د پولیس د غټې کامیابۍ حوالې سره و. نو موږ تاسو ته ویلو چې په دې حوالې سره به یو غټ پریس کانفرنس کیږي. نو دغه پریس کانفرنس چې دی نو هغه بالکل کېدو والا دی او دغه پریس کانفرنس چې دی نو هغه کم د زید جیولري کم چې د زید زرګر دکانو په هغې کې چې کومه ډاکه لګېدلې وه نو د هغې د پولیس د وینا مطابق چې دی نو هغه ملزمان چې دی نو گرفتار شوي دي. زید چې دی نو هم راغلی دی، کوم چې افیکټډ کس دی هغه هم راغلی دلته کې او د میډیا نمایندګان هم راغلي دي. ډي ایس پي تنګي حسن خان هم راغلی دی او کم ملزمان چې دي نو هغه به درنګ ساتله چې دی نو هغه میډیا ته وړاندې کوي او په دې اړه باندې به یو غټ پریس کانفرنس هم کیږي. نو دغه ټول معلومات به موږ تاسو له بالکل د تنګي نیوز کوم چې لایو دی د هغې نه به درکو. باقاعده دغه کم ملزمان چې دي هغه به موږ تاسو ته ښایو. بالکل قدرمندو کتونکو تاسو دغه پریس کانفرنس ته د تنګي نیوز نه بالکل لایو ګورئ او دغه پریس کانفرنس چې دی نو هغه کوم چې په زید د زرګر دکان چې و هغه چې کوم والی شوی او هغې کې چې دی نو ناصر نومې چوکیدار چې هغه زخمي شوی هم و. بالکل قدرمنو کتونکو دغه کوم ملزمان چې دي دغه به هم میډیا ته پیش کوي او تاسو ته د ووایم چې دغه کومه وچې شوې وه دغه کوم چې د زید په دوکان باندې کومه ډاکه لګېدلې وه نو هغې کې تاسو ته د ووایم چې د هغې نه بالکل جی تاسو کتلی چې په 24/2 باندې چې کومه دغه ډاکه لګېدلې وه په د فروری په 24مه نیټه باندې چې کوم دغه ډاکه لګېدلې وه او په هغې کې د زید دکانو په هغې باندې ډاکه لګېدلې وه د زرګرۍ دکانو او ورسره چې دی نو په هغې کې چې کوم دغه د بازار چوکیدارو ناصر هغه چې دی نو زخمی شوی هم زید هم دلته کې راغلی دی. د ناصر چې کوم چوکیدارو د هغوی چې کوم رشته دار دي هغوی هم دلته کې راغلي دي. وحدت خان هم چې دی نو دلته کې موجود دی. ډي ایس پي صاحب هم دی دلته کې او درنګ ساعت له به دغه چې کوم پریس کانفرنس دی هغه به شروع کېږي او د پولیس ګورو به چې پولیس په دې اړه باندې څه وایي او څه ویل غواړي. دا هغه کوم سره زر چې دي نو دا هم دغه برآمد شوي دي. تاسو ته د ښیم دغه د خپلې لوګوګانې برابرې تاسو خپل کړئ دا مونږ هم خپلې لرې کړې دلته کې مخکې دي
लोगों पके ना राजू لا ده بصير بايك وقال لي ده شو بدي خليها ورقه already यो تصوير वाली अखबार ها ها طبعا بالکل قدرمنو کتونکو په دې کتاب تفصيل بختلف بيان کړای شوی نو هغه حد نسبه او دا لا بيان جديد تنګیو باندې مونږ دوبل سر یو تنګیو پولیس ته دنه یو ډیر خبره نو دا اور کامیابی چې دا نو هغه حواله سره چې دا خبره ستاسو چې دا دې کانه کې بالکل شروع چې دوه د او هغه سیستم د فروری مې سیستم تاریخ باندې کوم د کار باندې کوم ډاکه لګېدلې و او هغه بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اول خو تاسو د ټولو شکرګزار یم چې په دې روزه کې موږ لا ټیم راکو تفصیل داسې دی جناب چې په 24/2/2024 باندې په اعتماد مارکیټ کې چې کوم چوکیدارو هغه نامعلومه ملزمانو د شپې زخمی کو بیهوشه کو او په مارکیټ کې چې کوم د زید جولر دکانو نو هغه وو د هغې نه یې باقاعده سونا یې وړله هغه چوکیدار تقریبا یو میاشت کم و بیش هغه په آی سی یو کې بیهوشه پروت و دا یو چیلنج و دا مقدمه چې موږ راجستر کړله نو د جناب ډي پي او صاحب د طرفه په چې زما په نګرانۍ کې کمیټه شوله او هغوی په دې باندې ډېر سخت ایکشن واخیست زمونږ ایس ایچ او صاحب ذوالفقار خان باقاعده په دې کې دن رات زما په نگرانۍ کې کار شروع کو په دې کې موږ ته باقاعده ډېر چیلنجونه هم راغلي دي احتجاجونه شوي دي زمونږ چې کوم تاجر یونین دی هغوی موږ سره وختن په وختن میډیارونو چې دي هغوی موږ سره وختن په وختن ملاقاتونه کړي دي او زمونږ نه یو تپوس کړی دی چې څه مو کړله بهرحال موږ په دې کې شپه ورځ کوشش وکړو او الله تعالی مونږه کامیاب کړلو هغه ملزمان مونږه ټریس اوټ کړل هغه مونږه ونیول په دې کې 5 ملزمان دي په 5 ملزمانو دوی دا وقوه کړې ده چې 4 گرفتار دي ستاسو د وړاندې دي او یو له عدم گرفتار دی د هغه د گرفتارۍ دپاره چاپې شروع دي انشاءالله به هم زر تر زر گرفتار شي او د زید جیولر نه چې کومه دوکان نه چې کومه جیولري تلې وه او هغه هم الحمدلله ریکور شو ستاسو د وړاندې ده او ډېره مننه کوي صرف دغه راته وایي چې ملزمان تاسو نیولي دا په نورو جرمونو کې هم کاکړ دي که نه بالکل چې د دوی انټاروګیشن شروع دی انشاءالله دا به بالکل مونږ داسې صفا کوو لکه څنګه چې د پایو نه کوچ وځي ها دا راته وایي چې دا کوم ملزمان تاسو گرفتار کړي دي د دوی نومونه څه دي او دوی تعلق کوم ځای سره دی چې ټول د دې لوکل خلک دي د تنګي نو گرفتار چې کوم دی یو مختیار اور په بلور دی یو انس دی یو ثناءالله دی یو انعام الله دی او یو کس هم گرفتار دی دا غنو مونږ سیراس کې ساتلې دي او دا گرفتار ملزمان ستاسو د وړاندې دي دا دي کیمرې محمد مالي مسروق حدیث څومره تللی وه څومره دغه تللی وه مالي مسروقه څومره برآمد شوي دا تقریبا چې تولې تللی وه او دې کې څه ریکوري شوې ده دا د څه 2-3 تولې شوې ده او نوره هم روانه ده انشاءالله اعلی ضرر چې کوم دی په کوم اعلی باندې ضرر رسول دغه چوکیدار دی هغه برآمد شوی بالکل جی هغه هم ریکوري شوی ارسه شوی دی باقي دوی علاقه سټډي کې دي دوی مزید حراست موږ سره شته دی او کار شروع دی انشاءالله دا یو خبره دي چې لکه په اکثر دی علاقه کې چې داسې ډېر قسم واقعیات وشو نو دا تاسو ګڼئ چې داسې نور خلک هم په دې علاقه کې شته په دې تنګي کې نور هم داسې عناصر شته چې هغوی دا قسم واقعیات کولی شي عوامو ته په دغه حواله باندې څه تاسو ګوره برادر لکه جرم شته پولیس ته خو تاسو ولیدل تاسو کې ډېرې زیاتې وقوې وشولې والله الحمدلله هغه ټولې ټریس اوټ شوې د موټر سایکلو وقوې وشولې هغه ټریس اوټ شوې د موبایل وشوې ملزمان موږ ټول گرفتار کړل اوس موږ دا نه ویلو چې نور ملزمان نشته ملزمان شته ځکه جرم شته نو موږ د عوامو ته دا اپیل کوو چې دا ټول لوکل ملزمان دي د دې ځای لوکل خلک دي او موږ سره بس لږ تعاون وکړي لکه څنګه هم چې دې کیسونو کې را سره تعاون وکړو او دا کیسونه د عوامو په تعاون باندې کامیاب شو نو انشاءالله موږ
به د دین را د ډیوټۍ نه مخ نه اړو. ډي سي پي صاحب دغه یو خبره وه چې کومه دغه ویلي دي یو وحشت یو دهشت خو کړی و په معاشره کې. دغه ویلي کېږي چې دا هلکان چې هغه څه خاص نشي دوی بیا نشه کوله. نو بله حواله راته ووایه بیا خپل دغه والدین پیغام ورکړي صدیق صاحب له پیغام دا کوم قسم نشه وه او خلکو ورته پکار دي چې بدلات عامو خلکو اول هو مور پلار ته کار د خپل تربیت برابر وي. تعلیم او تربیت د ټولو نه ضروري شی تربیت دی. بس زمونږ د معاشرې کمزوري دا چې مور پلار چې بچي آزاد پرېږدي بچي آزاد پرېږدي هغه به خامخا چې ته په ګډ ورسره کېږي. او